بسم الله الرحمن الرحیم. دا سورة الاحقاف په دې کې د قوم عاد چې هغوی کوم ځای کې اوسېدل، واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف. دا احقاف یو ځای و لکه دا رسو را روان دي، نو د هغې قوم بیان پکې شوی دی. ټول صورت ته احقاف وي. مکی صورت ته 15 آیاتونه او 4 په دې کې رکوګانې او دارنګه د الله توحید او رسالت او د قیامت بیان په مکی ټولو صورتونو کې زیات بیان دغی د توحید د الله د پیغمبر علیه السلام د رسالت او د قیامت د دوباره ژوندون یعنی بیان په مکی صورتونو کې ډیر کیږي. او دا غیر لپاره بیا نعمتونه را یادولو، الله په خپل نعمتونو ته را یادوي. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الله فرمای دا نازل ول دی کتاب دی، دا کتاب نازل کړه شوی دی الله تر طرف نه، جګه غالب دی، حکمتون والده. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. ندی پیدا کړی موږ اسمانونه او زمکه او هغه چې دی په میث کې دی. الله وی الا بالحق، مگر په حکمتونو سره. اسی پیدا ندی دې کې څه حکمتونه شته، دا لوی کارخانه چې روانه ده الله قائمه کړی ده، د دې څه حکمتونه دي، د دې څه نتیجه ګوره را روانه ده. الله دا مان دي پیدا کړی و اجل مسمى، مگر په یو نیټه مقرر، د دې پر یو نیټه خپل مقرر ده چې دا بیا کارخانه ختميږي اسمانونه او زمکه بیا به آخرت ته ویځي. والذین کفروا عما انذروا معرضون. او هغه کسان چې هغوی کفر کړي کافران دي، الله فرمایي عما انذروا، دا هغه نه چې دوی په هغې سره یرولی شوي دي، دا کافران د هغې نه معرضون اعراض کوي د عذابونو نه. الله پاک یې یری خو دوی د هغې نه اعراض کوي، مخ ته اړوي، انکار پې کوي. نو نبی علیہ السلام ته الله تعالی فرمایي چې دې خلکو د مشرکانو ته ووایه تر قیامته پورې دوی ته دا چیلنج دی چې وښیئ که نه چې ستاسو د معبودانو د بوتانو او تاسو چې د بل چا عبادتونه کوئ، ستاسو دا لیډران او دا قبیله چې د الله د حکم په مقابله کې د هغوی حکم منئ، نو ستاسو د مشرانو په ځمکه کې کومه برخه پیدا کړې ده، په اسمان کې کومه ټوټه پیدا کړې ده، وښیئ که نه. که څه آسماني کتاب کې چېرته راغلي او یا د یو پیغمبر نه یو روایت راغلی، که تاسو رښتیني یئ، کوم ځای کې راغلی دي چې پلانکي چې کوم دی ځمکه پیدا کړه، د ځمکې دا ټوټه، نو الله پاک وایي چې خالق زی مه که نه، نو بیا حکمرانی به مو ورته مه منئ. د خدای په ځمکه به د خدای قانوني، خدا کی زمین پر خدا کا نظام، د خدای ځمکه ده، د خدای قانون به پکې. چې څوک د خدای قانون ته تیار نه وي، نو هغوی ته به اول دعوت ورکړی کېږي چې ایمان راوړئ. که دغه هم نه مني، نو بیا به چې کوم دی ورته دا دعوت ورکړی کېږي چې د الله د دین غلبه ومنئ، اسلامي وطن کې که اوسېږئ اوسېږئ، که ایمان نه راوړې مه راوړه، ستا چې کوم دی موږ به حفاظت کوو، ستا د مال او ستا د جان، خو جزیه به ورکئ. د الله بندئ او ایمان نه راوړې، نو بیا به ټیکس ورکئ اسلامي حکومت ته او ستا حفاظت به کړی کېږي. او که دغې ته هم تیار نه وي، بس بیا به سره جهاد کړی کېږي ښه، او د هغه اپریشن به بیا کړی کېږي، بیا اپریشن ضروري شي. نو د الله قانون او د الله نظام ابه خامخا منل پکاري، ځکه چې الله خالق دی، الله مالک دی. قل ارأیتم، وایه پیغمبر فزم خبر راکئ ماته، ما تدعون من دون الله، هغه چې تاسو رابلئ د الله نه علاوه او تاسو عبادتونه کوئ د الله نه علاوه، او معبودانو ته وایئ د الله د حکم په مقابله کې د هغوی حکم منئ، لیډران، بوتان، قبیلې، خاندانونه، پلار نیکه. ارونی، وښیئ ماته ماذا خلقوا من الارض، چې څه شی دوی پیدا کړی په دې ځمکه کې، د ځمکې کومه برخه دوی پیدا کړې ده تاسو د خدایانو. دا ته چې خبره منې د خدا کی زمین پر خدا کا نظام په مقابله کې چې ته خپل خاور د خپل اختیار دی، نو ستاسو سره څه اختیار دی، تا کومه برخه پیدا کړې. ام لهم شرک فی السماوات، او کنه دې د دوی لپاره شرکت په اسمانونو کې، د اسمان کومه برخه پیدا کړه
کومه ټوټه بل چا پیدا کړی دا کټیک ته بل چا پیدا کړی بس ټیک ته بیا دغه عبادت کوا ایتونی بکتاب من قبل هذا راوړې ما ته کتاب من قبل هذا د دې قران کریم نه مخکې کس آسمانی کتاب کې چرته راغلی چې پلانکیم چې کوم دې اسمه پیدا کړی دا ادا ستوري به پلانکی جوړ کړی دي او دا په اسمانونه نو کتاب پیش کړي او اثارت من علم یا سيو روایت د علم یو روایت کرا غلی چرته دی یو پیغمبر نه که یو پیغمبر ته خبره کړی دا سي پیش کړي کنه دا ان کنتم صادقین که جدا فرشتنی ہے نو الله تعالی فرمایي چې دا گمراهان دي داسې بوتانو عبادتونه کوي چې د قیامت پورې هغوی د دوی سوال قبلوي نشي دا بوتان خړو پوي کینا دا غټه مټه اچھا څوک د پرشتو عبادتونه کوي څوک د نیکانو خلقو عبادتونه کوي لکه بعض خلقو په کول نو الله تعالی فرمایي چې هغوی د دوی دعاګانې قبلوي نشي چې دا الله اجازه ته نه کنه دا الله اجازه نو یو پیغمبر هم چې کوم چاله پیدا نشي ورکوي یو ولی یو فرشتہ نو الله پاک فرمایي چې د عبادتونو لایق هغه صرف زېما نو حکمرانۍ لایق الله وی صرف زېما ومن اضل ممن يدعو من دون الله او سو غټ گمراه کې دي شي دا هغه چانه چې هغه رابلی او عبادتونه کوي د الله نه علاوه من لا يستجيب له دا هغه چا چې هغه قبول والے نشي کولای د لپاره د دعاګانې قبلوي نشي حاجات له پوره کوي نشي نو تاسو کس دا غن غټ گمراه هڅو کې دي شي غټ گمراه دی چې قبول والے ول نشي کولای لا یوم القیامت تر د قیامت پورې کټور مر لدی لګي هغه بوتا چې داله لوکا یا بل چا ته څوک لګي خو چې الله نه غوښتي کنه نو هغه خبره ولا قبلوي څوک نشي پوره کوي ولا نشي نو الله پاک فرمایي چې داسې عاجز شي چې هغه عاجز دی او دا غي فوق عبادتونه کوي نو دا غنه څو غټ گمراه هشته وهم عن دعائهم غافلون او دغه معبودان د دوی دغه دعاګانو نه او دا غوی دغه عبادتونو نه غافل دي اړو خبرم ته نه دا بوتان دا خو د عبادتونو نه د دعاګانو نه اړو خبرم نه دي چې د مونږ څو لا عبادتم پکې لا کوي او که پرشته څوک عبادت کوي یا د عیسی علیه السلام څوک عبادتونه کوي یا د نورو اولیاء څوک چې کوم دې عبادتونه بعد خلک کوي جاهلان نو الله فرمایي چې هغه د چا سوالونه قبلوي ګورنه شي چې الله اجازت نه کړي کنه نو څوک چاله یو کار کوي نشي ایا ګوره د نیکانو خلقو ان په ذریعہ سره په وسیله سره د الله نه سوال کول دي ګوره هغه د وسیله ویخه یو انسان دا دعا کوي چې خدای پاک دا کار مال وکي د نبی علیہ السلام په برکت او د یو ولی په برکت د یو نیک انسان په برکت د قران کریم په برکت خو چې سوال ګوره د الله نه کوي نو دا ګوره بیا جایز دي دا ګوره بیا شرک نه دی په دې کې دا بعض خلک بیا سختي کوي کنه دا بعض خلک دې تم بیا شرک کوي نو دا ګوره شرک نه دی چې مسلمان دی عقیده خبر برابر ده چیرې دعاګانې الله قبلې حاجات الله پورا کوي او دا الله پاک نه سوال کوي چې خدای پاک مالا شفا راکړي د نبی علیہ السلام په برکت نو دا خو وسیله ده او د نیکانو خلقو په ذریعه سره په وسیله سره کاغه جمدی وی کاغه مړوي دا د موږ د دیوبند علماو او د جمهور علماو دا مسلک دی چې دا خبره بیا ګوره جایز ده دا ګوره شرک نه دی دا بعض خلک په دې خبره کې شرک ته ویو په دې کې سختي کوي نو خلک په صحیح طریقه باندې کوی کول پکاري او الله تعالی فرمایي چې کله دوباره د خلک جمع شي نو ته دوی دا معبودان نه دي دا ګټه مټه دا بوتان دا به دوی دشمنان دي هغه ښه او د دوی د عبادت نه به انکار کوي چې تاسو د خپل نفس په روان دي شیطان په روان وي تاسو د موږ عبادت نه کوو تاسو د خپل خواهش په روان وي د خپل خواهش هم عبادت کوو او دا غنه خدای جوړ کړو دا څنګه فرشتي هم ګور بیا انکار کوي چې خدای پاک دوی ته چا ویلو
چې موږ عبادت کوي عیسی علیه السلام به چې موت کله ویلو وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ او په هغه وخت چې راجمع کړي شي دا خلک دوباره بیا پیدا شي كانوا لهم اعداء نشيب د دوی د معبودان د دوی لپاره دشمنان وكانوا بعبادتهم كافرين او شبه هغوی د دوی په عبادت کول باندې انکار کوونکی هغوی به انکار کوي چې زموږ عبادت خو نه کوو ما كانوا ايانا يعبدون دا زموږ عبادت نه کوو دا د خپل خواهش په روانو او د خپل پلار نیکه په روانو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او په هغه وخت کې چې لوستل کېږي په دوی باندې زما آیاتونه او دا احکامات واضح قرآن ته بیانېږي قال الذين كفروا للحق نو وی هغه خلک چې چا کفر کړي هغه وی د حق په باره کې د قرآن په باره کې او د حق دین په باره کې لما جاءهم چې کله دا حق دین دوی ته راغی او دا قرآن دوی ته راورسېدو نو چې کله قرآن ته بیانېږي دا الله دین او حق ته بیانېږي نو دوی وی هذا سحر مبین دا جادو دی ښکارا چا به دا جادو دی ښه د زد د وجنه به دا خبرې کولې چې خلک یې ونه مني حالانکه دا خبر بیا بیان شوی ده جادو هغه د څو کوشش وکړي نو هغه زده کوي شي او قرآن لپاره که څوک ډېر محنتونه وکړي که نه که څوک کوششونه وکړي که نه خو د قرآن په شانته کتاب یو صورت هم د هغې معمولي صورت هم چې کوم دی هغه شانتې جوړوی نه شي نو دا جادو چېرته شو بل جادو چې څوک کوي عام طور هغه پلیت او ګنده خلک او دا چې چا پیش کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د پاکانو سردار دی خلکو ته د پاکۍ لارې ښوولې ده نو دا جادو نه دی دا الله کلام دی او کله به دا خبره کوله جادو دی کله به وینا دا تر ځانه جوړ کړی دی نو نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې ته ووایه چې ما خو ځانه جوړ کړی نه دی خو یو خبره واورئ په دې کې وخت ولې ضایع کوئ که ما چېرته دا جوړ کړی ځه جوړ کړی خو ما نه دی ځان نه خو که په ماضي کې تېر شوې زمانه کې ما جوړ کړی وي یا آینده دپاره یې جوړوم نو بیا چې الله پاک په ما باندې عذاب راولي ځکه چې یو انسان د حکومت چې کوم سفیر نه دی د حکومت وزیر نه دی سفیر نه دی او دی وایي زه سفیر ما او زه وزیر ما او جنډې منډې د هغې استعمالوي نو بیا هغه حکومت له سزا ورکوي که نه ورکوي وایي ته چا مقرر کړی نو که چې زه د ځانه دا خبره جوړوم نو یقینا خدای پاک بیا چې کوم دی په ما باندې عذاب راولي دا خو یقیني خبره ده نو بیا تاسو ما به د الله چې کوم دی د عذاب نه بیا بچ کړی شئ یعنې زما څه کار دی چې په الله باندې دروغ جوړوم او زما زندګي وګورئ 40 کاله تاسو کې اوسېدم ما چې ته په یو انسان باندې چې دروغ ویلي دي نو اوس په الله باندې څنګه زه دروغ ووایم او دا کتاب زه ځانه جوړوی شم دا داسې کتاب دی چې هېڅوک یې ځان نه جوړوی نه شي او د دې مقابله ټول انسانیت او ټول مخلوقات نشي کولی نو ته ورته ووایې که زه یې فرض کړه ځان نه جوړوم یا ما خو جوړ کړی نه دی او یقینا چې جوړ کړی مې د ځان نه دی د الله کتاب دی خو بیا به خامخا په ما عذاب راځي نو تاسو بیا ما بچ کوی شئ یعنې زما څه کار دی چې زه د ځان چې کوم دی په الله باندې خبرې جوړوم ام یقولون افترا الله پاک وی آیا دا خلک دا خبره کوي چې د ځانه جوړ کړی دی پیغمبر دا حق او دا کتاب یې د ځانه جوړ کړی دی الله پاک وی دوی دا خبرې کوي جواب ولا ورکا قل وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان افتریته کچا ما دا د ځان نه جوړ کړی وي په تیر شوی زمانہ کې یا وته جوړوم یا بیا جوړوم نو بیا به الله پاک مال سزا راکړي یقینا لکه یو سفیر حکومت نه مقرر کړی دی د سفیر ما او یاد چې کوم پلان کې ما هغه حکومت له خامخا سزا ورکړي نو الله پاک به بیا خامخا مال سزا راکړي په دنیا کې هم بیا راکړي آخرت کې هم بیا راکړي نو تاسو بیا ما بچ کوی شئ نو چې ما هیڅوک نشي بچ کولی نو ما څه کار دی چې دا خبرې کوم فلا تملكون لي من الله فتاسو اختیار نه لرئ زما لپاره دا الله د عذاب په مقابله کې شی اندي شي بیا ما خلاصوي شي څو ما څوک بخلاص کی بیا یعنی زما څه کار چې په الله باندې دروغ جوړو هو اعلم بما تفيدون فيه اغه الله پاک عالم نه په هغه
چې تاسو مشغولېږئ او ننوځئ په هغې کې دا تاسو چې کومې خبرې کوئ او د قرآن په باره کې چې دا تر ځانه جوړ کړی دی کله وایي دا جادو دی نو الله په دې ښه عالم دی تاسو په دې حالاتو برابر بنکي کفا به شهیدا بیني وبینکم کافی دی الله پاک گواهی کوونکی زما او ستاسو په منځ کې بس الله گواه دی چې تاسو چې کوم دی څه وایئ او زه څه کوم بس الله ته پته ده وهو الغفور الرحیم او هغه الله پاک بخونکی دی الله پاک بخونکی دی اوس هم که تاسو توبه وکړله نو الله به وایي وبخي او که یو سړی وایي زه خو ګناهونه کوم او بیا کوم او عذاب خو را باندې را نه دی نو الله پاک وی الرحیم وی زه رحم کوونکی یم که نه بعض ټایم کې الله پاک انسان ته مهلت ورکوي کېدای شي دی ټیک شي څه حیا پکې راشي کېدای شي دی ټیک شي خو چې نه ټیکېږي نه ټیکېږي که نه نو بس بیا یې راونیسي په دنیا کې داسې کله وشي بیا یې الله راونیسي او په آخرت کې خو بس بیا د بچ کېدو نه دی قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې دوی ته ووایه چې ګوره ما چې کوم پروګرام پیش کړی دی او کوم نظام زه تاسو ته پیش کوم دا څه نوې خبره نه ده همیشه د انبیاء علیهم السلام راغلي دي الله پاک را لېږلي دي د الله نظام او قانون پیش کړی هره زمانه کې چاہے مرګرتیا کړې او چاہے مقابلې کولې ادا اوس هم دا خبره شروع ده نو څه نوې خبره نه ده تاسو کې ما 40 کاله اخر تېر کړو ما چې ته دروغ ویلو په چا باندې تاسو به را سره امانتونه کېښودل نو په الله باندې څنګه چې کوم دی زه په دې اخري عمر کې اوس دروغ جوړ کړم چې په یو انسان باندې زه نه وامه نو څه ناشنا خبره نه ده چې زه پیغمبر شوم او کتاب مې پیش او د خلکو ته دا هم ووایي که دوی وایي چې یاره د یعنې د غیب چې کوم دی علم به دته وي نو دا هم ورته ووایي چې ګوره د غیب علم هم ما ته نشته بس الله پاک چې کوم وحي ما ته کړې ده د کومو علم د کومو شیزونو چې الله پاک ما ته را کړی د دنیا په باره کې د آخرت په باره کې بس هغه ما ته معلوم دی او باقي نور د غیب و علم صرف د الله سره دی زما علم داسې نه دی لکه د الله په شان دی چې په هر شي باندې دی او دغه علم چې دی الله له چا ورکړی نه دی او ما له الله را کړی دی نو د دې وجه نه علما کرام فرمایي چې د غیب و علم قرآن کریم او د احادیث دا خبره ثابته ده چې د غیب و علم صرف یو الله ته دی د غیب و علم دا چې په هر څه باندې وي د دنیا او د آخرت او په هر څه او بل لا چې چا وله ورکړی دی نو داسې علم صرف د یو الله دی خو هسې د ادب الفاظ دا دي چې یو انسان داسې خبره کوي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله پاک ډېر علم ورکړی دی دا د ادب الفاظ دي دا زموږ عقیده د تفسیر روح المانی هم لیکلي چې د الله د ذات او د الله د صفاتو مبارکې او دارنګې په دنیا کې چې کوم اهم معاملات را روان وو او په آخرت کې چې کوم اهم معاملات دي غټې خبرې د ټولو علم الله پاک نبی علیہ السلام ته ورکړی او باقي دا خبره چې پلانکې به سبا څه کوي او پلانکې اوس په کور کې دی که نه اوس په بازار کې دی داسې جزي خبرې چې دې ته ویلې کېږي دا وړې خبرې نو دا څه کمان نه دی د دې وجه نه که د دنیا څه بعضې معاملات دي او که دارنګې د آخرت نو بعضې خبرې د هغې علم یعنې نبي علیه السلام ته جزي چې کوم خبرې دي نو د هغې علم الله پاک وله نه دی ورکړی او چې کومې اهم خبرې وي د دنیا د آخرت غټې خبرې او د دین د شریعت ټول علم هغه الله پاک نبی علیہ السلام نو ورکړی دی خو د غیب و علم صرف یو الله سره دی قل ما كنت بدعا من الرسل وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مزو ناشنا من الرسل د پیغمبرانو نه انځ ناشنا خو نه راغلی چې ټول ما ته په تماشه او د ما د پیغمبرانو انکار کوي خو خام پیغمبران اخر راغلی دي وما ادري ما يفعل بي ولا بكم او ما ته پته نشته د هغې چې کړی کېږي به زما سره او نه د هغې چې تاسو سره به کړی کېږي یعنې په دنیا کې چې کومې را روانه زمانه کې چې کوم حالات دي جزي او هر خبره پوره تفصیلات ګورې ما ته وایي معلوم نه دي دا خو د الله په علم کې دي
ان اتبع الا ما يوحى الي زتا بداری نه کوم مگر دا هغه چې ما د کوم وحی کړی کیږي ما ته چې بس کوم وحی کیږي دا الله تعالی طرف نه بس دا هغه په روانه ما بس الله خو خدا چې سوره علم ما راکې وما انا الا نذير مبين او نيمز مگر يرون کيما کولاو دا الله پیغمبر ما خلق يرو ما خلق د بیان کوم څه خدای خو نه ما چې ما ته ارسه پته او دوی ته دا خبر اوکا چې ګوره یقینا دا قران خدای الله تر طرف نه دی خو تاسو په کې شکونه کوي کنه نو ورته وایا په نرم انداز کې چې ګوره چې کدا دا الله تر طرف نه وي او تاسو یې نه مانای یو خو هغه کني کنه کدا الله تر طرف نه نه نو به ټیک بیا خو خبر اخلاص ده سوچو کې اخر خو لیکن کدا الله تر طرف نه وي او یقینا دا الله تر طرف نه دی او تاسو یې نه مانای کنه وګوره د یو د بنی اسرائیل علماء او موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام د مخکې نه پیشنګوي کړی دي د نبی علیہ السلام مبارک د قران کریم په بارکه او په دې امت کې چې کوم د بنی اسرائیل علماء عبد الله بن سلام رضی الله عنه وغيرها وغيرها چې کوم حق پرس يهود او عیسایانو داغونه بچا تاسو کو چې دې پیغمبر مبارک سوایي هغه ودا هغه پیغمبر دی چې مخکینی کتابونو کې وعده شوی او دا هغه کتاب دی چې مخکینی کتابونو کې دې بیان راغلی دی چې خدای پاک بغلا کتاب ورکړي نو دوی ته وایي چې ګوره هغه یې گواهی کوي او هغه په ایمان هم راوړو کوم حق پرستو د موسی علیہ السلام د مخکې نه ایمانو په نبی علیہ السلام باندې په قران باندې د عیسی علیہ السلام او د عبد الله بن سلام له نو دغه رنګ نور حق پرست نو ګوره هغه په ایمان راوړو او تاسو ګوره تکبر ته کوي لوی کوي نو د خبر را لرا کوي چې تاسو بیا ظالمان یې که ظالمان نه یې د خدای پاک طرف نن دي او علما د دې د بنی اسرائیل علما به هم گواهی کوي اصل کې نبی علیہ السلام کله تشریف راوړ نو د مشرکین او د عربو با مقابله کولې کله به ویل کله شی بنی اسرائیل هغه عالمان دي دا غوینه به تاسو کو چې دا څنګه چل دی پیغمبر دی که پیغمبر نه دی او دا کتاب حق دی که حق نه دی نو حق پرست خو پکې وکنه ناغوی به ورته وی چې دا خو اخیری پیغمبر دی کنه هغه اخیری کتاب دی کنه نو دوی بیا دا غوی دشمنان شو نو دوی ته وایي چې ګوره هغوی په ایمان راوړي تاسو تکبر کوئ نو تاسو ظالمان یې کنه یې او الله خو ظالم ته بیا لاره نه ښي کنه چې یو ظالم ظلم نه پرېږدي کنه په خپله خوښه باندې ظلم یې خوښ دی الله هغه ته بیا هدایت نه کوي ښه قل ارأیتم وایي پیغمبر سلام خبر راکئ ان کان من عند الله کچرته وی دا قران کریم دا الله د طرف نه او یقینا دا الله د طرف نه دی خدا په نرم انداز کې دا خبر او تدی کنه اګه خلک کله کله یو بل ته وی کنه یو سړی یو خبره نه مانی نو دیو ته ویل کله کچرته د رښتیا وامه نو بیا خو تعالی داسې پکار دی کنه ینه په نرم انداز کې پوهه کوي کچرته دا قران دا الله د طرف نه وکفرتم به یو تاسو کفر کوي په دې سره وشاهد شاهد من بني اسرائیل او گواہی کړي گواہی کوونکو د بنی اسرائیلونه گواہی کوونکو گواہی د مخکې نه کړي عیسی علیہ السلام گواہی کړي وا او مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد زیره ورکاو چې د مانه په پیغمبر را روان دی احمد محمد نومبي صلی الله علیه وسلم موسی علیہ السلام د مخکې نه گواہی کړي وي او دارنګ نور علماء د بنی اسرائیل هغه گواہی کوله چې د قران په شان دی تورات هم الله را لګلې کنه او د نبی علیہ السلام په شان دی موسی علیہ السلام هم الله پیغمبر را لګلې کنه عبد الله بن سلام رضی الله عنه نورو حق پرستو چې کوم دی هغه دا گواہی کوله وشاهد شاهد من بني اسرائیل على مثله په دې کتاب باندې یعنی ټول گواہی کوي په دې کتاب چې دا الله تر طرف نه دی او دا د تورات په شان دی چې څنګه تورات الله را لګلو ناغو گواہی کوي چې کوم پوهه خلق دي هغه منی او تاسو چې کوم دی نه منئ کنه چې جاهلان خلق یې نه پوهه خلق او بیا نه منئ هغه پوهه خلق خو منی چې کوم حق پرست دي او هغه به ایمان راوړي فآمن فله ایمان پر راوړي واستكبرتم او تاسو تکبر کوئ نو تاسو نه کوم چې یو خبره علما منی او نیکان خلک یې منی او خدای پاک پکې اثرات یې خېدي مقابله نشي کولای
خط یقینا دا معلومه ده او بیا هم چې کوم دی مقابله کوي نو ظالمان یې که ظالمان نه یې د قرآن نظام نه منئ ظالمان یې که ظالمان نه یې ظالمان یې ان الله لا يهدي القوم الظالمين بشک الله پاک هدایت نه کوي ظالمانو خلقو ته چې کله ظالم خپل ظلم نه پریږدي کنه او عاجزي نه کوي الله ته چې خدای پاک ماته هدایت وکړي نو بیا د خدای پاک دا دین څه سپک نه دی ښه دا ظالم ته بیا خدای پاک نه نصیب کوي د دې وجه نه دا دعا پکار چې خدای پاک مونږ ته هدایت نصیب کړي او مونږ هدایت ته خدای پاک محتاج یو قرآن ته خدای پاک مونږ محتاج یو خدای پاک مونږ ته هدایت نصیب کړي صدق الله العظیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم دي آیتون مبارکو کې الله تعالی فرمای کافرانو با د مسلمانانو په باره کې دا خبرې مکولې اصل کې دې کافرانو کې تکبر موجودو لوی پکې موجوده وه نو دوی به دا خبره کوله که د ایمان ښه شی وی او دا ایمان راوړلو او دا وحی دا قرآن کریم په دې کې که چېرته خیر وی او دا غوره شی وی نو بیا به زمونږ نه چې کوم دی په دې کې څوک چې کوم دی وړاندې شوي نه وو بیا به مونږ په دې کې وړاندې وو دوی به وي چې څنګه د دنیا مشري او مال او دولت او جایدادونه دا زمونږ سره دي نو که دا رنګ ایمان او دا قرآن کریم ښه شی وی نو بیا به مونږ په دې کې هم چې کوم دی مخکې وی نو دا د دوی د تکبر او د لویۍ یو خبره وه او روایاتو کې دام راغلي چې حضرت عمر رضی الله عنه چې کله لا ایمان نو راوړی نو د هغه یو وینځه وه زنیره نو هغې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو نو عمر رضی الله عنه به هم ډېره چې کوم دی وهله او یرولی به یې کافرانو به هم خنداګانې کولې وی که دا ایمان چې کوم دی ښه شی وی که نه او دا غوره وی نو بیا د عمر وی وینځه چې کوم دی بیا زمونږ نه وی غوره نه وه چې هغې به ایمان راوړو او مونږ به ګینې نه راوړو وی چې دغې وینځه چې کوم دی ایمان راوړو نو معلومه شو چې ایمان لکه دا ښه شی نه دی نو الله تعالی فرمایي چې بس دا د دوی جهالت دی چې کله دوی په قرآن کریم سره هدایت بیا نه موندو د خپل ضد او د لویۍ د وجه نه هدایت قبول نه کړ نو بیا به دوی دا خبره هم کولې چې دا بس پخواني دروغ دي د پخوا نه چې کوم دی وي داسې خلک به پیدا کېده ځان ته به پیغمبر وي او دې هم ځان ته پیغمبر وي نو دا وی پخواني دروغ دي نو الله تعالی دا فرمایي چې دا پخواني دروغ نه دي دا د پخوانه یو رښتیا خبره را روانه ده چې د الله پاک طرف نه وحی راځي او بعد کسانو ته خدای پاک پیغمبري ورکي او هغه خلکو ته هدایت کوي خلکو ته لاره ښیي د دې نه قرآن کریم نه مخکې او د نبي علیه السلام نه مخکې موسی علیه السلام هم راغلی و او الله پاک هغه ته تورات ورکړ او هغه هم د الله پیغمبر و او دارنګې د هغه نه مخکې هم ډېر انبیا علیهم السلام راغلي دي او دغه کتابونه تورات او آسماني کتابونه د خلکو دپاره رهنما و خلکو ته یې لاره ښووله او چې چا په ایمان راوړو د هغوی دپاره رحمتونه او دا قرآن کریم هم د مخکینی آسماني کتابونو تصدیق کوي چې الله پاک کوم کتابونه را لېږلي وو په هره زمانه کې نو هغه حق وو د هغې زمانې دپاره په هغې باندې عمل پکار و او دا قرآن کریم الله پاک را لېږلی دی په عربۍ ژبه کې چې دا ظالمان خلک وویروي او دا د نیکانو خلکو دپاره یو زیری دی نو الله تعالی فرمایي چې دا پخواني دروغ نه دي دا د پخوانه یو رښتیا را روان دي لیکن تاسو کې تکبر او لویي موجوده ده نو تاسو ته ځکه پیدا حاصلوی نه شئ وقال الذين كفروا للذين آمنوا وی کافرانو للذین آمنوا په بار د مسلمانانو کې
لو کان خیرا ما سبقونا الیه وکچه دا ایمان او د نبی علیہ السلام چې کوم پروګرام پیش کړي او دا کوم نظام پیش کړي وکچه دا غوره وي ما سبقونا الیه نو وړاندې والے باندې کړي دي مؤمنانو په مونږ باندې او دې غریبانو مسلمانانو په مونږ باندې الیه دې طرف ته ایمان بدوی زمونږ نه مخکې وي نو راوړي ځکه چې مونږ ته د دنیا سرداری میلاو ده او مشري میلاو ده نو بیا به مونږ ایمان هم مخکې راوړی وي الله فرمایي واذ لم یهتدوا به او په هغه وخت کې چې دوی هدایت بیا نه مونږ ته په دې قرآن سره او په دې الله پاک چې کوم دین را لېږلی دوی دا قبول نه کو هدایت بیا نه مونږ ته د دوی د لویې تکبر د وجې نه نو الله فرمایي فسیقولون پس زر ده چې دوی به وایي هذا افک قدیم چې دا قرآن کریم چې دی او دا وحی دا دروغ دی پخوانی د پخوانه پس یو سړی را پاسي او وی چې زه بس پیغمبر یم او الله را لېږلی یم نو الله پاک وینه دا پخواني رښتیا دي ښه مخکې انبیا علیهم السلام راغلي دي او الله پاک د خلکو د هدایت لپاره را لېږلي دي ومن قبله کتاب موسی اماما ورحمه الله فرمایي ومن قبله او مخکې د دې قرآن کریم نه کتاب موسی کتاب موسی علیہ السلام الله غته تورات ورکړو په دې حال کې امام و رحمه چې هغه امام رهنما هغه کتاب خلق ته لار خون کې رهنما لار خون کې د ټولو خلقو لپاره رهنما و رحمتا او رحمتو چې چا په ایمان راوړو او الله پاک فرمایي وهذا کتاب او دا قرآن کریم یو عظیم شان کتاب دی مصدقون چې تصدیق کوونکی دی د مخکینی کتابونو مخالفت نه کوي چې کوم آسماني کتابونه الله پاک را لېږلي دا قرآن کریم دا غي تصدیق کوي لسانا عربيا چې په عربی لغت کې دی په عربی ژبه کې دی لينذر الذين ظلموا د پاره دی چې وایي هغه خلک چې چا ظلم کړی دی چې هغه د خبرداري ورکړي چې ظالمانو خپل فکر وکړي یو لویه زندگی را روانه ده وبشرى للمحسنین او الله پاک فرمایي دا قرآن کریم چې دی دا زیره دی او بشارت ته خوش خبری دا د پاره د نیکانو ان الذين قالوا ربنا الله بشکا هغه خلک چې هغوی وایي چې زمونږ رب الله دی چې دا عقیده لري چې زما رب زما حکمران او نظام صرف یو الله دی پړکم دا عقیده لري او په جبم د دې اقرار کوي او د دې لپاره مهنت کوي ثم استقاموا او بیا په دې باندې پابند پاتې شي په دې عقیده باندې الله فرمایي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو پس نه به یاره په دې باندې او نه به دوی غمجن کیږي بیا په آخرت کې دوی لپاره مزید اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها دا خلق چې دي خاوندان د جنت بوي او دوی به همیشه په دغه جنتونو کې جزاء بما كانوا يعملون الله پاک فرمای دا بدله ده هغه چې دوی کوم عمل کو ووصينا الانسان بوالديه احسانا دا د قران کریم اکثر ځایونو کې چې الله پاک توحید او د الله پاک حقوق بیان شي نو بیا په الله پاک د مور خپل حق هم بیانوي لکه د مور خپل هم ډېر لوی حقوق دي او بیا په مور خپل کې د مور چې کوم دی حق بیا سیوا دی د دې وجه حدیث مبارک راغلی دی نبی علیہ السلام او فرمایل وی فل امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک فادناک دا یو حدیث مبارک دی وی نیکی چې کوم دی د مور سره کوا بیا د مور سره کوا بیا وی د مور سره نیکی کوا بیا وی د پلار سره او بیا د نور خپلوانو سره اته نمبر په نمبر کې خپلوان دي نږدې خپلوان او لري خپلوان نو د مور ډېر حقوق دي نو الله پاک فرمایي چې ما انسان ته د مور خپل مبارک ډېر تاکیدي حکم کړی دی لکه د مور
د دې په خېټه کې دا ماشوم چې وي نو دام یو کړاو هغه زمانه بیا چې پیدا کېږي نو په کړاو سره بیا د هغې نه پس هم کړاوونه دا پراته وي لکه چې بیا چې کوم دی په یو ډول کوي او شپه ورځ دې جړاګانې کوي او پاکوي بیا په هغې چې دی د مور په خېټه کې وي او په یو ډول کوي د سوشوکۍ تقریبا 10 میاشتې یعنې په دې باندې بیا لګي 2.5 کاله لکه چې دا کتابونو لیکلي دي چې کم از کم یو ماشوم یعنی د چې کله واده وشي نو یو ماشوم چې کوم دی 6 میاشتې پس لکه دا پیدا کېدی شي چې 6 میاشتې هغې نه پس ماشوم پیدا شو نو د هغې پسې به څوک خبرې نه کوي لکه د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې داسې شي یو ماشوم 6 میاشتې پیدا شي او د نکاح نه پس نو عثمان رضی الله عنه دا اراده وکړه چې یاره دغې زنانه له سزا ورکړي لکه عام طور ټیم په پکې ډېر لګي د ماشومانو په پیدا کېدو کې نو بیا علي رضی الله عنه او نور صحابه کرامو هغه راغون شو مشوره یې وکړه علي رضی الله عنه ته وفرمایل چې د قرآن د دې آیت نه معلومیږي چې وحمله وفصاله 30 شهرا چې الله پاک فرمایي چې په خېټه کې او بیا د پوی نشو کول دا 10 میاشتې نو دا 2.5 کاله شو نو هغه ته وفرمایل چې دویمه سپاره کې راغلي دي چې والوالدات يرضعن اولادهن حولين کاملين دا هغې نه معلومیږي چې 2 میاشتې یعنې 2 کاله د پوی ورکولو وخت دی 2 کاله پورې که څوک ورکوي شي او دلته کې خو 2.5 راغلي دي نو دا نیم دا 6 میاشتې پسې ودا د حمل او د مور د خېټې هغه زمانه ده نو دا کېدی شي چې یو ماشوم د نکاح نه پس یعنې 6 میاشتې پس دی چې کوم دی پیدا شي دا هم کېدی شي نو هغه خپله اراده پرېښوده د سزا ورکولو نو د کم از کم ماشوم یعنې 6 میاشتې خو به دی د خپلې مور په خېټه کې وي او زیات نه زیات دپاره موده بعضې وي 4 کاله هم پاتې کېدی شي 15 کاله 7 کاله هم پورې راغلي دي خو د مونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه دا دی چې 2 کاله پورې لکه ماشوم د مور په خېټه کې پاتې کېدی شي 2 کاله پورې او د پویو د شو کولو دا موده څومره ده نو په دې کې هم دا مسله ده چې که د 2 کالو نه مخکې څوک شو کوي ماشوم ته پکې تکلیف نه وي په مشوره باندې وی شو کوي کال پسې شو کوي یا د هغې نه مخکې یا لږ وروستو او په مشوره باندې ماشوم صحت چې کوم دی خراب نه شي او چې کله 2 کاله برابر شي نو بیا به نور پی نه ورکوي بیا به نور خوراک چې کوم دی وړه ورکوي بیا به یې شو کوي خو په هغې کې بیا علما کرامو لیکلي دي چې که اوس یو ماشوم دی 2 کاله پس اوس هغه لا نور خوراک نه کوي او بیا خرابېږي کمزوری کېږي نو بیا 2.5 کاله پورې هغې ماشوم ته پی مور ورکوي شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا هم فرمایلي دي او 2.5 کاله نه پس به بیا وله پی نه ورکوي په کار ده چې د مخکې نه عادت کړي په نورو خوراکونو باندې نو 2.5 کاله پورې یعنې لکه پی بیا ورکوي شي چې کله ماشوم هغه خرابېږي صحت اثر پې پرېوځي نو الله تعالی فرمایي چې مور یې لکه 10 میاشتې خو دغه شوي بیا او دا انسان بیا پیدا شو ورو لویږي قوتونو ته ورسېده بلوغ ته ورسېده او بیا 40 کالو ته ورسېږي نو دغه ټایم کې د انسان قوتونه مضبوط شي بدن په لحاظ سره 40 کاله او د دماغ په لحاظ سره د عقل په لحاظ سره په 40 کالو باندې انسان برابر شي نو دغه ټایم کې دا انسان چې 40 کالو شو نو دله په کار دی چې بیا خو دې آخرت ته ډېر متوجه شي آخرت ته نو په 40 کاله باندې الله پاک فرمایي چې یو نیک انساني که نه بیا هغه دعاګانې کوي یعنې آخرت هغه فکر پې غالب وي وي خدای پاکه ما ته توفیق راکړي چې ستا د نعمتونو شکر ادا کړم چې تا کوم انعامات په ما باندې زما په مور پلار دې کړي او ما د نیک عمل توفیق راکړي او زما بچو اصلاح وکړي او خدای پاک تا ته زه توبه وباسم او زه مسلمان یم نو الله پاک فرمایي چې داسې خلکو هغه عملونه مونږ قبلو او ګناهونه ته بیا معاف کوو او دی به جنتي وي
دا رښتینی وعده ده. نو دا ووصینا الانسان ډېر مفسرین دا وایي چې دا الله پاک عام انسانانو خبره کوي، د عام انسانانو چې عام انسانان هم دغه شان پکار دي چې 40 کاله عمر ته خو انسان ورسېږي نو بیا خو پکار ده چې آخرت فکر پې غالب شي. لکه 40 کاله داسې موده ده چې په دې کې انسان خپله اصلاح ونه کړي که نه نو بیا وروستو د دې اصلاح وي ګرانه وي. 40 کاله په عمر کې چې کوم خوی هغه انسان کې مضبوط شي بس هغه خوی به د آخره پورې وي. نو انسان لا یعنې خصوصي په دی کې بیا متوجه کېدل پکار دي. او تفسیر مظهري کې قاضي ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه او دارنګ نور تفاسیر کې راغلي چې ووصینا الانسان دا الله پاک او ابوبکر صدیق سے بیا دی دا وی د مبارک نازل شوی دي. نو کله هغه په مبارک نازل شوی خو لیکن نورو انسانان او مسلمانان دغه شان پکار ده وی دا هغه په مبارک وی نازل شوی دی چې کله هغه کوم دی د اتلسو کالو نو د نبی علیہ السلام سره سفر وکړ شام طرف ته او د نبی علیہ السلام کمالات یې ولیدل. د نبی علیہ السلام دې 2 کاله کشر او چې کله بیا نبی علیہ السلام پیغمبر شو 40 کاله په عمر کې نو په دغه ټیم کې د ابوبکر صدیق سے عمر 40 کاله نو په نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړو او په سړو کې په بالغو کسانو کې وړاندې مسلمان دي او بیا د دین خدمتونه کړې دي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه او چې کله 40 کاله په عمر کې شي نو بیا دا دعاګانې کړې دي 40 کاله په عمر کې چې خدای پاک مال توفیق راکړي په مال انعام کړی دی لکه چې الله پاک دې مسلمان ګرځولی و د مور پلارم چې کوم دې مسلمانانو ښه ابو قحافه رضی الله عنه د پلارو ام الخیر مور وا او بچی مسلمانانو د ټول بچی مسلمانانو په خپل مسلمان مور پلار مسلمانان او بچیم ټول مسلمانان او د نبی رسول الله صحابه په صحابه کرامو کې دا فضیلت سره ویدت حاصل لې چې په خپل مسلمان مور پلار مسلمانان بچی مسلمانان او ټول صحابه نو دا دعاګانې او بکر صدیق سے خدای پاک مالا توفیق راکړي د نیک عمل نو خدای پاک ډېر توفیق ورکړ ډېر نیک عملونه کړی دي ډېر کوششونه کړی دي نبی علیہ السلام سره د دین لپاره غلامان آزاد کړی دي او خدای پاک ولا په بچو کې ډېر برکت ورکړو. نو الله پاک فرمایي چې ابوبکر صدیق سے پشانته نور خلق د دوی نیک عملونه الله پاک می قبلوما او دا جنتیان دي. بیا ووصینا الانسان بوالديه احسانا الله فرمایي ووصینا الانسان ما تاکید حکم کړی د انسان ته بوالديه چې د احسان کوي نیکی کوي د مور پلار سره احسان په نیکی کولو سره دا تاکیدی حکم انسان ته شوی دی او دا رنګ ال انسان ابوبکر صدیق سے به مراد پکې دي چې د مور پر خدمتونه وکوي. حملته امه کرها الله فرمایي په خېټه کې ګرځولې دي انسان لره مور د قرآن په تکلیف سره هغه ته تکلیف او وضعته کرها او زیګولې د مور د انسان لره په تکلیف سره چې کله پیدا کیږي هغه ته تکلیف وي. وحمله وفصاله 30 شهرا او الله فرمایي وحمله او مدد حمل ده وفصاله او هغه مدد په شو کولو ده بیا او د پي ور کولو 30 شهرا هغه 10 میاشتې دي ان په خېټه کې کم از کم 6 میاشتې او نو 6 میاشتې شوي او بیا پي نشو کول پي ور کول 2 کاله نو 30 میاشتې نو 24 او 6 دا 10 میاشتې شوي ها نو هغه تکلیفونه مور برداشت کوي حتی اذا بلغ اشده تر دې چې په هغه وخت ورسیږي دا انسان اشده خپل قوتونو ته ورسیږي. نو بعض علما وایي چې بلوغ ته ورسیږي یا قوتونو ته ورسیږي لا 13 کاله په عمر کې لکه ابوبکر صدیق چې دا 13 کاله په عمر کې شو نو د نبی رسول الله سره سفر وکړ او دا 13 کاله په عمر کې شو نبی رسول الله سره سفر وکړ
او بیا چې د دوه کم څلوېښتو کالو شو نو د اشده نه یعنی مراد دوه کم څلوېښت کاله بعض علما وی دي حتی اذا بلغ اشده تر دې چې په هغه وخت کې د ورته د خپل قوتونو ته یعنی ابوبکر صدیق چې خدا تلف کارو شو هغه کې خو سفر وکړو او بیا چې کله د دوه کم څلوېښتو کالو شو دا هغه اشده د قوتونو هغه وخت وو نو په هغه ټیم کې بیا ایمان راوړو وبلغ 40 سنه او ورسید دا انسان 40 کالو ته نو چې 40 کالو ته انسان ورسی بیا ته خو بیا خاص فکر پکاري د آخرت بیا د دنیا معاملې پرې خودل پکاري دومره توجه ته بیا نه پکار بیا د آخرت فکر پکاري او بکر صدیق هم بیا 40 کالو په عمر کې دا دعا کړې قال دا انسان ان بیا دا دعا وکړه او دا انسان تاسو دعاګانې کوي رب زما رب اوزعني تو توفیق راکې ما ته پړه کې دا خبره کېږي ان اشکر نعمتک التي چې دا شکریه وباسم ساده هغه نعمتونو انعمت علی چې تا کړی په ما باندې وعلى والدي او زما په مور پلار باندې دي کړی دي نو بکر صدیق سے بنا الله انعام کړو مسلمان صحابي مور پلار مسلمانان صحابه بچی مسلمانان صحابه وان اعمل صالحا او دا چې ته عمل کوم نیک عمل ترضاه چې ته خو خوي او ته راضي کېږي واصلح لي في ذريتي او ته اصلاح کې زما لپاره زما په اولاد کې ان زما اولاد صحیح کې او هغه ټیک کې مسلمانان کې نو دا دعاګانې پکاري مور خپل ته بیا خاص کر 40 کال عمر کې شي چې خدای پاک دا بچی می صحیح کې انی توبو الیک بیشک توبه کوما رجوع کوما تا توبه وباسم و انی من المسلمین بیشک در مسلمانانو نیم نو هر انسان نه داسې پکار دی او بکر صدیق سے هم داسې کړو الله فرمایي اولئک الذین نتقبل عنهم دا هغه خلک چې موږ قبلو د دوی احسن ما عملوا هغه خولي هغه چې دوی کوم عملونه کړو ونتجاوز عن سیئاتهم او موږ تجاوز کوو یعنی موږ معافي کوو د دوی د ګناهونو نه چې دوی کوم ګناهونه کړي هغه واړه الله پاک ګناهونه ته معاف کوم هغه غټ بیا په توبه باندې معاف کی کنه کپر دي حقوق یې هغه ورکی الله فرمای او دا کسان وفي اصحاب الجنه فخواندان د جنت کی وی وعد الصدق الذي دا وعده کړي الله وعده رښتینی هغه وعده رښتینی کانو یوعدون چې دوی سره وعده کړي کېدا په دنیا کې دوی سره کوم وعده وکړي کېدي نو الله به خپل وعده بیا رښتینی کی الله دې موږ نصیب کړي او بل طرف ته یو انسان دی او کافر دی چې مور خپل مسلمانان دي مور خپل ته ویل کړه دا ایمان راوړه او دیو ته وی چې خوار شو تاسو لا ایمان راوړل دي مور خپل ته وی تاسو سره ما وی تعلق نشته تاسو ما وی راوي چې دوباره به جمع لګیږم حالانکه خلک تیر شي دي ټول مړ شي دي نو قبرونه خو څوکراونه وته او هغه مور خپل چې کوم دی هغه د الله نه امداد غوښتو او ورته وی چې خوارشي وی ایمان راوړه دا خوارشي وی دا اته خلک لکه دغه د پاره وی کنه دا ته په لغت کې کله خو یو بل ته خوارشي کله یو خوارشي یا کله یو خوار مشي نو مور خپل د مينتونه لګه کول چې ایمان راوړه او دوباره وعده چې کوم دې د جمع کول هغه حق ده نو دا به دا بس کې سیری او زړی کې سیری او د ځان نه جوړ کړی شي نو الله پاک فرمایي دا هغه خلک دي چې په دوی باندې هغه حکم هغه لازم دی د جهنم کې دوت چې څنګه نو خلک پیریان او انسانان به دوزخ ته دي کنه نو دې هم چې کومه دوزخ ته دي او دا په خساره کې دي دا خلک چې ګورم لا مور خپل ته مينتونه کوي ایمان راوړاو او دې چې کوم دي هغه ته دعوت ورکي الټا والذي قال لوالدي او هغه کسو چې هغه وای خپل مور پلار ته اوف لکما اوف ته پتا سو باندې ان تاسو سره ما تعلق نشته تاسو دا کار ګډ وډ دی مور پلار ته وای اتا اذالنی آیا تاسو تواړه وعده کوي زما سره ان اخرجا دا چې زبره وخت لګي کوم د قبرنا او بیا بچم دی کیګم تاسو دا خبرې کوي وقد خلت القرون من قبلي او په تحقیق سره تیر شوی دي جماعتنا قومنا زمانه مخکي زمانه مخکې خو ډېر خلک مړه دي اوسه پورې څوک واپس جندي شوي
وهما يستغيثان الله او دغه مور پلاری یستغیثان الله امداد غوښته د الله نه وی خدای پاک ته هدایت وکي خدای پاک ته هدایت وکي او ورته وی ویلک امن یو خوار نشوی ایمان راوړه وی راوړه کني هلاک بشي تبا بشي ان وعد الله حق بشک وعد الله پاک هغه حق دی فيقول بزوای ما هذا الا اساطير الاولين چنه دا خبره د دوباره جمع کېدو دا خبرې وغیرہ الا اساطير الاول مگر دا د ځان جوړ کړی شوی کیسې دي د وړاندې خلکو دا خو د پخوانه وی یو کیسه وی را روانه ده چې خلک دوباره بجم دي کیږي وي سو کو دا پورې واپس راغلي دي نو الله فرمایي اولئک الذین دا هغه خلک دي حق علیهم القول چې واجب شوی دی په دوی باندې القول دا الله غو حکم چې جهنم به ډکوم فی امم فآغ طولبو فآغ جماعتونو کی قد خلت من قبلهم من الجن والانس چې په تحقیق راغوي تیر شوی دي د دوی نه مخکې کې پیریان دي کې انسانان دي نو الله پاک فرمایي چې څنګه نور پیریان او انسانان چې کوم نافرمان دي دوزخیان دي دوزخ ته دي نو دا رنګ دا کسان چې مور خپل ته نصیحتونه کوي او ایمان راوړ او د مقابله کوي نو دا دوزخی دي انهم كانوا خاسرين بشک دا ټول تاوانیانو او الله پاک فرمایي کنه کان خلق دي دا غوي خپل مرتبه دي په جنتونو کې او که بدان خلق دي کافران دا غوي خپل مرتبه دي په دوزخ کې خپل ځایونه دي ولکل درجات مما عملوا او دا هر یو د پاره کنه کان دي که بدان دي دا هر یو پاره درجات نغه مرتبه دي مما عملوا دا هغه نه چې دوی کوم عملونه کړی دي دا غیر وجنه زوی مرتبه دي خپل درجه دي دارچا خپل کلاسونه وليوفيهم اعمالهم او د پاره دي چې پورا ورکی الله پاک دوی دا زوی غ عملونه انده غ بدلی او د ورکی وهم لا یظلمون ابدی باندې ظلم نه کړي کیږي ويوم يورد الذين كفروا على النار او په هغه ورځ باندې او په هغه وخت چې پیش پکړه شي دا کافران په اور باندې اور ته پیش کیږي یعنی عذاب به ور کړی کیږي او دوی ته به ویل کیږي چې تاسو په دنیا کې څه کړیو کنه د چا سره بس په دنیا کې مې دا هغه بدله درکړې ده کنه مال مې درکړو صحت مې درکړو ګاډي مې درکړو په دنیا په آخرت کې تاسو بدلی نشته ځکه تاسو کې ایمان نشته نو کافرانو خپل مزي یعنی په دنیا کې حاصل کړی دي بس او د دې وجنه که چا سره مال دولت کمی یا څوک بیمارانی ناغوی له خفه کېدل پکار نه دي چېرې ځکه اصل بدلی ګورې هلته کې دي نو الله پاک فرمایي دوی ته به ویلی کېږي دې کافرانو ته اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا حاصل کړی وې تاسو طیباتکم هغه خپلې مزې فی حیاتکم الدنیا په ژوندون ستاسو د دنیا کې واستمتعتم بها او تاسو پیدا حاصل کړی وي په هغه سره وي تاسو خپل مزي حاصل کړی دي هغه وړي دي اذهبتم طيباتكم هغه حاصل کړی دي فاليوم تجزون عذاب الهون پس نن بدلی بدل کړی کی تاسو هغه عذاب د سپکاوي بما كنتم تستكبرون في الارض وسبب د هغه چې تاسو به تکبر کولوي باندې ولا پس مکه کې بغیر الحق فنا حق باندې اسیم چې کوم د لوی حق منو حق ته لوی خدای الله د پاره دی او تاسو به تکبر کوو وبما كنتم تفسقون او په سبب دا چې تاسو باندې فرمانه کولی نو اوس عذابونه وسکئ واذكر اخا عاد الله فرمایي یاد کا اے نبی علیہ السلام اخا عاد اغرور د عادیانو د عاد قبیله او د عاد قوم اغرور نسبی هود علیہ السلام دا قصه درا یاد کوي اذ انذر قومه بالاحقاف اغه وقت دا غیرول خپل قوم بالاحقاف باغ احقاف نومي دی کې ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا د عمان او د مهاری په میس کې او یو علاقه ده اصل کې احقاف هغه شګو ته وي وګدي شګي چې دا د کاږي وږي وي نو د دوی په هغه ځایونو کې شګي وي کوم د کې کورونه او کوم د کې پاتې کېدل نو هغه يرول خپل قوم په احقاف کې او الله فرمایي وقد خلت النذور من بين يدي او په تحقیق سره تیر شي وو پیغمبران دا غنه وړاندې ومن خلفي او دا غنه روستو نور پیغمبران هم هغه ته راغلي
اټولو ته ویلو الله تعبدوا الا الله چې تاسو عبادت مکوئ حکمرانی مو معنی د بل چا سوا د الله نه انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بشک ز یریګما پتا سو باندې عذاب د لوی ورځې کنه منای قالوا اغوی ته ویلو جئتنا لتلفقنا عن الهتنا وی آیتا مون ترات لکړی دي د دې لپاره راغلی چې ته مونږ واړای عن الهتنا د عبادت زمونږ د خدایانو نه مونږ د خپل خدایانو نه هغه بوتانو نه فاتنا بما تعدنا پسترات لو کوم ته په هغه عذابونو چې ته مونږ سره وعده کوي ان كنت من الصادقين کچته ته درېشتونو نه عذاب را ولکنه قال اغو تويل انما العلم عند الله خبر دادا چې علم د عذاب هغه د الله سره دی چې عذاب تاسو باندې کله راځي وبلغكم ما ارسلت به او زه رسوم تاسو ته تبلیغ کوم د هغه چې د پاغي سره لګل شوی ما ته کوم خبره حواله ده تاسو ته در رسوم ولكني اراكم قوما تجهلون لیکن زه اینه تاسو او معلومه چې تاسو یو قوم یا چې د جهل نه کار اخلي نو خیر بیا په هغوی باندې عذاب راغی قحط پې راغی باران نه کېدو بیا یو پیره وریځ راوچته شوه چې دوی ولیدله دوی وي دغه دی وریځ راله باران به راباندې وشي نو الله پاک طرف ته وویلی شو هود علیه السلام ته چې نه دا وریځ نه ده باران نه دی دا سیلۍ ده ښه او سخت عذابونه دي او اکثر شیزونه به چې کوم دی هلاک کي د الله په حکم نو بیا سیلۍ پې راغلې دا 7 لیال و 8 د ایام اووه ورځې او اووه شپې او اته ورځې پر لپسې سیلۍ وه نو الله تعالی فرمایي چې صرف هغه کنډرات اوس کارېږي ښه نه عادیانو نو الله پاک فرمایي فلما رأوه عارضا پس هر کله چې دوی ولید هغه چې دوی سره کوم وعده کړی کېدی هغه ولیدل عارضا چې هغه وریځ وه مستقبل اودیتهم چې هغه مخامخ را روانه وه د دوی هغه میداني علاقو ته قالوا دوی وی هذا عارض ممطرنا وی دا هغه وریځ ده چې په موږ به باران وکړي نو هود علیه السلام ته وفرمایل دا وریځ نه ده چې باران د باندې وشي بل هو ما استعجلتم به بلکې دا هغه ده چې تاسو تعدي کړې وه په هغې سره او تاسو غوښته دا خو هغه شی دی ریحون چې دا سیلۍ ده فیها عذاب علیم او په دې کې عذاب دی دردناک تدمر کل شیء بامر ربها چې دا سیلۍ به هلاک کی دا ټول شیدونه او اکثر شیدونه به هلاک کی په حکم د خپل پروردگار باندې اکثر شیدونه نو دا حیوانات او دا انسانان دا ونه په بل باندې واړول ښه او سرونه یو ځای پراته او خپې بل ځای پرتې فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم پس وګرځیدل هغه عادیان چې نه لیدلی کېږي مګر د هغوی هغه کورونه هغه کنډرات یې هسې لیدلی کېږي او نور هېڅ نشته پکې انسانان ختم کذلک نجزي القوم المجرمین دا رنګ مونږ بدلې ورکوو مجرمانو خلکو ته ولقد مکناهم الله فرمایي په تحقیق سره ما طاقتونه ورکړي هغه عادیانو له فیما په هغه کې امکناکم فیه چې هغه طاقتونه مونږ نه دي درکړي تاسو لره په هغې کې یعنې تاسو له مونږ هغه شان طاقتونه د بدن او د مال چې ما هغوی له کوم ورکړي الله پاک وي ای د مکې خلکو او ای اوسني نافرمانو خلکو چې ما هغوی له کوم طاقتونه ورکړي تاسو هغه شان طاقت ګورئ د بدن وغیره نشته وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده الله فرمایي ما ورکړي هغوی ته غوږونه او سترګې او زړونه د دې لپاره غوږونه وو چې حق پې واوري سترګې چې حق پې ویني زړونه چې د حق عقیده ولري او سوچونه وکړي لیکن دوی دغه نعمتونه غلط استعمال کړل لکه اوس هم زمونږ غوږونه سترګې او زړونه دماغ او د اندامونه ټول بې ځایه استعمالېږي ښه الله دې رحم وکړي فما اغنا عنهم سمعهم الله فرمایي پس هېڅ په کار رانه له د هغوی نه د هغوی هغه غوږونه ولا ابصارهم نه د هغوی هغه سترګې ولا افئدتهم من شیء او نه سترګې د هغوی نه زړونه د هغوی من شیء هېڅ په کار رانه له من شیء یعنې هېڅ بې پروایي رانه وستله هېڅ په کارونه رانه له اذ كانوا يجحدون بآيات الله په هغه وخت چې هغوی انکار کوو د الله د آیاتونو نه د احکاماتو نه انکار یې کوو نو هېڅ په کار رانه له هغه قوتونه هغه بدنونه وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
او نازل شو په هغوی باندې هغه عذابونه چې دوی په هغې پورې ټوکې کولې. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. دي آیاتونو مبارکو کې الله تعالی شانه د مکې کافرانو ته او دارنګ ټولو نافرمانو خلقو ته خطاب کوي چې تاریخ وګورئ، اے د مکې خلقو، تاسو د عادیانو، سمودیانو، د لوط علیه السلام د قوم په علاقو باندې تیرېږئ را تیرېږئ، نو ستاسو نه چاپېره چې کوم دا خلک وو، الله پاک فرمایي چې نافرمانۍ کولې، نو دنیا کې پې عذابونه راغلي. نو د یو عقلمن انسان هغه له دا پکار دي چې د تیر شوو حالاتو نه عبرت دی حاصل کړي، چې کومو قومونو کې کم کمالاتو او په هغوی کې تابعداري وه، نو چې ځان کې هغه شانتې کمالات پیدا کړي، او چې په هغوی کې چې کوم نقصانات وو، نو د هغې نقصاناتو نه ځان بچ کړي. او الله تعالی فرمایي چې هغې عادیانو سمودیانو ته ما دلایل او قسمه قسم هغه عبرتونه هغه پیش کړو، نمونې او دلایل چې د کفر نه د نافرمانۍ نه چې کوم دی هغوی واپس شي، لیکن واپس نه شو، عذابونه پې بیا راغله. نو الله تعالی فرمایي چې دوی کوم بیا ځان دپاره کوم خدایان لټولي او بوتان موتان او ځان یې ورته نږدې کو، د هغې عبادتونه یې کولو، نو بیا هغې خدایانو د دوی سره بیا امداد ولې ونه کو، بیا خو په کار رانه لکه نه، بلکې بیا د سختۍ په ټایم کې ترې روکو، بیا یې په کار نه راتلل. او الله تعالی فرمایي چې دا دوی خدایان ګرځول، نو دا د دوی هغه دروغ وو او د ځان نه خبرې جوړولې. ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى، الله فرمایي خامخا په تحقیق سره ما هلاک کړي دي، ما تباه کړي دي، ما حولکم هغه چې تاسو نه چاپېره دي، ای د مکې خلکو، من القرى کلي، د سمودیانو، د عادیانو او د لوط علیه السلام د قوم، الله وی هغه خلک ما تباه کړو. وصرفنا الآیات، او په مختلفو طریقو سره بیا بیا الله پاک فرمایي چې ما اړولي را اړولیو، بیان کړي مو هغوی ته دلایل او قسمه قسم عبرتونه، لعلهم یرجعون، دپاره دې چې هغوی رجوع کي د خپلو نافرمانو نه، لیکن رجوع یې ونه کړه، عذاب پرې راغی. فلولا نصرهم الذین اتخذوا، پس ولې بیا امداد نه وکړی د دوی سره هغې معبودانو خدایانو د دوی چې دوی نیولیو هغه من دون الله قربانا آلهه، د الله پاک نه علاوه، او ځان یې ورته نږدې کو، قربت او نږدېوالی ورته حاصلو، د هغوی عبادتونه به یې کولو د بوتانو وغیره چې مونږ ورته نږدې شو. نو الله تعالی فرمایي چې دوی کوم نیولي وو آلهه، کوم معبودان ځان له خدایان لټولي وو، نو بیا د کفر هغه مشران، د دوی هغه لیډران او دغه بوتان بیا دوی له په کار ولې رانلل، بلکې په کار خو څه کوي، بیا هغه ټایم کې ورکو، بل ضلوا عنهم، بلکې هغوی ورکو د دوی نه غایب وو، یعنې د دوی د امداد نه، امداد یې بیا نشه کولی، نه هغې بوتانو نه هغې لیډرانو، هغوی ځان نشه خلاصوی نو. وذلک افکهم، الله فرمایي دا معبودان ګرځول دا د دوی هغه دروغ وو چې دوی به ورته معبودان وي، او د هغوی خبره به یې منله، د هغې غلطو خلکو، دا د دوی هغه دروغ وو. وما کانوا یفترون، او هغه چې دوی دا خبرې د ځان نه جوړولې، نو بس دغه حقیقت نو هېڅ په کار بیا رانلو. اوس الله تعالی انسانانو ته، د مکې خلکو ته
او ټول انسانان ته الله پاک یو عبرت ورکوي او فرمایي ته چې ګوره دا پیریان چې دي په دوی کې شیطانت او په دوی کې نافرمانی غالبه ده، په دوی کې اکثر چې کوم دي نافرمانه دي، لیکن په دوی کې چې کوم دي هم نیکان خلق شته. نو الله تعالی فرمایي چې ګوره پیریان هغه خو چې کوم دي ایمان راوړي او خپل خلقو ته نصیحت بیا کوي، او تاسو چې کوم دي انسانان یې الله پاک اشرف المخلوقات پیدا کړی او تاسو چې کوم دي قرآن نه منئ او د نبی اسلام تابعداري نه کوئ. نو دا کتابونو لیکلي دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبر کېدو نه مخکې چې نبی اسلام لا پیغمبر شوی نو نو دا پیریان به بره اسمانونو ته چې کوم دی یعنی خطل به او د اسمانونو بعضې خبرې به یې واورېدې د ملایکو نه چې سبا به دا کېږي دا به کېږي. نو چې نبی علیه السلام کله پیغمبر شو نو بیا د دوی هغه شانتې داخله هغه بیا بنده شوله په اسمانونو باندې، او چې څوک به بیا بره ختل په پیریانو کې نو په دې لمبو باندې په دې شغلو باندې ملایکو به بیا ویشتله. نو دوی بیچاره په دنیا کې خو څه نه وی څه چل خو شوی دی خو معلومات وی پکار دي. نو د پیریانو وفدونه او ډلې مختلفې ډلې تیارې شوې، څوک یو خوا روان شو څوک بل خوا. نو یوه ډله پکې وه د یمن پیریانو یا نینوا یو ځای دی د هغې پیریانو. بعضې کتابونو کې راغلي چې هغه 7 کسانو یا 9 کسانو. نو دوی بطن نخله نبی علیہ السلام بطن نخله کې و دغه ټایم کې صحابه کرامو ته د سار موس پړاوه، قرآن کریم یې پکې لوسته. نو په دغه ټایم کې دغه پیریان په دغه علاقه باندې تیر شو. نو چې دوی قرآن کریم واورېدو نو هلکه یو بل ته و چې لکه دا خو د نوی شان کلام دی او دا معلومیږي چې موږ دا اوس بره خطی نه شو، وی دا د دې قرآن ته انقلاب راوسته او دې کتاب او دې کلام ته انقلاب راوسته. نو خیر نبی علیہ السلام تلاوت واورېدو، قرآن کریم واورېدو او په زړه کې ایمان پیدا شو، یقین ایمان راوړو چې دا د الله کلام دی. خو دغه پیره چې دوی راغلي وو نو نبی علیہ السلام ته پته ونه لګېده چېرې پیریان راغلي دي او هغوی غوږ ایښی قرآن کریم ته او ایمان راوړو. نبی علیہ السلام ته په دغې پیرې باندې پته ونه لګېده. بیا نبی علیہ السلام ته د الله په حکم باندې یو ونې چې کوم دی نبی علیہ السلام له خبر ورکړه چې داسې ګوره پیریان راغلي او ایمان راوړی دی. خو لنډه شانتې خبره ورته هغې ونې وکړه د الله په حکم. او بیا قرآن کریم کې سورت جن نازل شو ښه په تفصیل سره. نبی علیہ السلام ته پته ولګېدله. نو په دغه پیره نبی علیہ السلام ته پته لګېدلې نه وه. دا خو د الله پاک خوښه ده چې یو پیغمبر د کومې خبر نه خبرې به د هغې نه خبر کړي او د څه نه خبرې. بیا د هغې نه علاوه نبی علیہ السلام له 6 پیریان بیا راغلي دي، 6 پیره ملاقاتونه ورسره شوي دي او د هغوی وفدونه د هغوی ډلې ملاقات ته راغلي دي. نبی علیہ السلام سره بیا خبرې فرمایلي دي. نو 6 پیره بیا ملاقاتونه شوي دي. خو په دې پیره نبی علیہ السلام ته پته نه وه. چې قرآن کریم دوی واورېده نو بیا خپل یو بل ته ویې لکه چپ شئ غوږ کېدی وي قرآن ته. او چې کله هغه تلاوت ختم شو بس خپل قوم ته واپس لاړه. خپل قوم ته چې کوم دی بیا تبلیغ کو، نصیحت یې ورته بیا کو. وی ای زمونږ قومه مونږ یو قرآن واورېده چې د موسی علیه السلام نه پس یو کتاب نازل شوی دی او د مخکینی کتابونو تصدیق کوي، آسماني کتابونو، او حق طرف ته رابلل کوي او نیغې لارې ته. او ای زمونږ قومه خپلو پیریانو ته وایي چې د دې پیغمبر خبره ومنئ، ایمان پرې راوړئ، الله پاک به تاسو ګناهونه معاف کړي. چې کوم د بندګانو چې کوم د الله پاک حقوق دي او تاسو نه ضایع شوي دي په کفر کې نو الله به هغه معاف کړي. نو په ایمان راوړو سره علما فرمایي چې د الله پاک چې کوم حقوق دي هغه معاف کېږي په ایمان راوړو سره. او د بندګانو چې کوم حقوق دي هغه به ورکوي. نو ایمان وی راوړئ، الله پاک مې د عذاب نه چې کوم دی بچ کړي. ځکه چې چا دا خبره ونه منله نو دی ګوره تښتېدی نه شي او نه څوک مددګاران بیا ویشته او په ګمراهۍ کې دي وي دغه کسان چې څوک
دا قرآن نه مني او نبی اسلام باندې ایمان نه راوړي، نو دا پیریانو هغه خپل قوم ته دا تبلیغ وکړ. نو الله پاک فرمایي چې ګوره پیریان یا نافرمانه خلق دي، اکثر پکې نافرمانه دي، لیکن هغوی چې کوم دی قرآن مجید په هغوی باندې اثر وکړ. نو تاسو ته خو پکار دی چې خامخا یعنې قرآن کریم قبول کړئ. نو الله تعالی فرمایي وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وَإِذْ صَرَفْنَا فَآغَ وَخْكِ الله پاکو چې ما راړولیو الیک تا طرف ته نبی علیہ السلام نفرا من الجن سکسان د پیریانو نه اقوا متوجی شیو کنه یستمعون القرآن چې اوریدوی قرآن کریم لرا فلما حضروا پس هر کله چې دوی حاضر شو فلما حضروه چې کله دوی حاضر شو قرآن ته او نبی علیہ السلام ته حاضر شو په هغه مجلس کې قالو ندوی اوی په خپل میز کې انصتو چې چپ شي وی غوږ کېدی دا خو ناشنا کلام دی وی فلما قضیا پس هر کله چې پوره کړی شو هغه تلاوت نبی علیہ السلام تلاوت پوره کړ بس دوی واپس بیا لاړه ایمان راوړه واپس لاړه ولوا الى قومهم منذرین واپس شو دوی خپل قوم طرف ته په دې حال کې منذرین چې يرول خلق خپل قوم يرو او دا الله حکم یو دا الله دین ته بیان ک قالوا وی یا قومنا ایذمونګه قوما انا سمعنا کتابا بشک مونږ وی اوریدل یو کتابو یعنی قران کریم مونږ اوریدل انزل من بعد موسی چې نازل کړه شوی دی د موسی علیه السلام نه پسو د موسی علیه السلام او د تورات نه پس یو کتاب راغلی دی قران کریم. نو بیا دلته کې دا سوال دی ښه چې دوی وی چې یاره دا کتاب د تورات نه پس راغلی حالانکه د قران کریم نه مخکې انجیل راغلی دی په عیسی علیه السلام نازل شو او د هغې نه مخکې تورات په موسی علیه السلام باندې نازل شو نو دوی انجیل ولې یاد نه کړ. نو بعض علما دا وایي چې یاره انجیل چې دی هغه ځکه یاد نه کړو چې د انجیل احکامات هغه بس د تورات په شانتي دي او انجیل یو قسم دا تابع د تورات دی نو تورات ځکه یاد کړو چې د انجیل خبره او د هغه احکامات به د تورات په شانتي دي. او بعض علما دا وایي مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه په تفسیر معارف القرآن کې وایي چې اصل کې دا پیریان چې وکنه دغه پیریان دا يهوديان نو دوی انجیل نه مانو عیسی علیہ السلام نه مانو نو دې وجه نه تورات مانو موسی علیہ السلام مانو نو ځکه یې هغه یاد او تفسیر مدارک اقدام لیکلي دي ابن عباس رضی الله عنه دا خبره نقل کړې ده چې انجیل ځکه یاد نکو او عیسی علیہ السلام یاد نکو وې ځکه چې دوی د انجیل نه خبر نو او د عیسی علیہ السلام د پیغمبرۍ نه خبر نو د دې وجه نه موسی علیہ السلام او تورات چې کوم دی هغه ذکر کړو. نو موږ یو کتاب واورېدو چې د موسی علیہ السلام نه پس نازل شوی دی مصدقا لما بین یدیه چې تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې دنه کوم وړاندې دي چې کوم آسماني کتابونه دي قرآن کریم دا غي تصدیق کوي چې هغه رښتینی دي په خپل زمانہ کې په هغه عملو یهدی الی الحق او داسې کتاب چې هدایت کوي لارې په طرف ته حق باندې او په طرف ته الله و الی طریق مستقیم او په طرف ته نیغ لارې یا قومنا اجیبوا داعی الله و اے زمونږ قومه اجیبوا قبول والے وکي خبره ومنئ داعی الله دا هغه کس چې الله پاک سره بلونکی دی الله پاک سره ته را بلونکی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه یادی وې دا خبره ومنئ وآمنوا به او ایمان راوړئ په ده باندې یغفر لکم من ذنوبکم نو معاف پکې الله پاک تاسو ته ګناهونه ستاسو هغه بعضې ګناهونه چې کوم د الله پاک حقونه ضایع کړي دي په کفر کې او ایمان راوړئ نو الله به تاسو خپل حقونه معاف کړي ويجركم من عذاب الیم او پناه بدر کې الله پاک تاسو سره عذاب دردناک نه ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض
او هغه څوک چې هغه قبولواله وي نه کوي داعی الله دا هغه چې الله تعالی بلون کړي ان چې د نبی علیہ السلام خبره ونه منله ایمان را نه وړو فليس بمعجز في الارض پس نه دغه کسو عاجز کون کې الله پاک لره پس مکه کې ان پس مکه کې ته تختې نشي چې دې پټ شي اسمان ته خو خاطه نشي کنه نو دې سوي چې پس مکه کې پټ شمه چې غره ته به وتښتما تا خانه ته به ونه وزما نو دې ګوره الله پاک عاجز کوي نشي پس مکه کې نه الله نه خلاصې دی نشي او اسمان ته خو دې خاطه نشي نو چې څوک قبولواله وي نه کوي نو الله پاک عاجز نه دی الله پاک هغه سزا ورکوي شي وليس له من دونه اولیاء او نشته دی دغه کس لپاره د الله پاک نه علاوه اولیاء څوک مددګاران د الله نه علاوه بیا څوک شته دی چې بیا دې د الله نه بچ کی اولئک فی ضلال مبین دا کسان په گمراهی ښکارا کړي چې څوک نافرمانی کوي او د الله پاک نظام وینه مانی او الله تعالی فرمایي چې ان پیریان خدای دعوت خپل قوم ته ورکړ الله تعالی اوس خپل قدرتونه ذکر کوي چې دا خبره د دوی ټیک ده الله پاک دا عاجز نه دی لکه چې ما اسمانونه پیدا کړی زمکه می پیدا کړی د دې په پیدا کولو کې ستړی نه یم نو الله پاک وی ستړی شي په دې کې نه یم نو چې دغه کوي شمه نو دوباره د خلک جندي کوي نه شم او الله پاک په ټول شیدونه باندې قادر ما نو په دې آیت مبارک کې علما فرمایي چې په يهوديانو باندې به مراد دی ها لکه يهوديان دا خبره کوي چې کله الله پاک وي اسمانونه او ځمکه پیدا کړ کنه پښپا ګورته کې نو وستړې شو بیا وستړې شو نو په و مرز باندې بیا وی چټي وکړه دمه وکړه نو الله پاک وینا زستړې شوی نه مخه د دې په پیدا کولو کې تړې شوی نه اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض الله فرمای آیا دې خلق ته معلومه نه ده چې بشکه هغه الله پاک چې اسمانونه پیدا کړی او ځمکه ولم يعي بخلقهن او ستړی شوی نه دی د دې په پیدا کولو کې د دې پیدا کولو باندې ستړی شوی نه دی نو دې خلق ته دا خبره معلومه نه ده چې هغه الله پاک به قادر دی على ان يحيي الموتى په دې خبر باندې چې جمع دي کې ملا مړی الله دې قادر ما قدرتونه والای ما بلا ولنا الله دې قادر ما انه على كل شيء قدير بشک الله پاک په ټول شي دونه باندې قدرت لرونکی دی او الله تعالی فرمایي چې کله دا کافران دا پیش کړي شي دوزخ ته نو دوی ته به ویل کېږي چې دا عذاب اوس حق دی که حق نه دی تاسو پکې شکونه کول اوس یې معنی که نه یې معنی نو دوی به وایي چې ولې نه منوي او زموږ قسم په خپل پروردګار نو بیا به یې مني نو الله پاک به بیا فرمایي چې اوس دا عذاب وسکئ ښه او الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې کوم په د جهاد حکم نه راغلی نو ډه به تنګی نه صبر به کوي لکه څنګه چې هغه یو لوړو حوصلو والا او مضبوطو ارادو والا ټولو پیغمبرانو هغوی صبر کړی نو ته به مړه تنګی به نه او د دین دا کار به کوي او تعذیب به نه کوي د دوی په باره کې چې دوی عذاب راوله او کله به نو صبر به کوي د دین به خلکو ته بیانوي او الله تعالی فرمایي چې کله بیا دوی هغه عذاب وویني که نه چې دوی سره کې مې وعدې کړی کېږي نو هغه عذابونه بیا وویني که نه نو ته به وایي چې دوی په دنیا کې صرف یو ساعت تیر کړی دی صرف یو ګینټه یو منټه بیا به تر دنیا هغه اوږد عمر هغه به ورته بیا لنډ ښکارېږي لکه دا انسان طریقه ده چې کله په ده باندې تکلیف راشي که نه نو که ډېر مخکې اوږد عمر یې تېر کړي په آرام کې او ډېر وخت یې تېر کړي خو ده ته هغه ډېر لنډ ښکارېږي الله تعالی فرمایي چې دا قرآن کریم بس رسول دي خلکو ته دا رسوه ادا فاسقان الله پاک فرمایي دا هلاکی دي به ويوم يورد الذين كفروا على النار او په هغه وخت کې چې پیش کړي شي دا کافران په اور باندې الله فرمایي نو دوی ته به وویل شي الیس هذا بالحق چې آیا نه دا عذاب او دا حق نه دی نه معنی
تاسو انکار کوو قالو دوی وای بلا وربنا ولنا ان دا حق دی او زموږ دی قسمی په خپل پروردگار باندې بیا به منی قال الله پاک خود فرمای فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون پس اوسک عذاب په سبب د هغه چې تاسو کفر کولو فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل پس صبر کو اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې صبر کړو اولو العزم هغه خاوندانو د کلکو ارادو او د کلکو حوصلو من الرسل چې پیغمبرانو ټول پیغمبران مضبوط ارادو والو ګوره یو پیغمبر بوها او ټول قوم به مخالفو او د الله دین ور بیانو خځه کوم دی برابر خو صحیح پټاو بیانا الله فرمایي صبر کا ودا وی بشان رب تنگینا او چې کله بیا د جهاد حکم راشي بیا به تر جهاد هم ورې کوي ولا تستعجل لهم او تعظیم کا ودا عذاب د دوی لپاره چې دوی عذابونه غواړي مکه خلک وې کنه عذاب را ولا کنه نو نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي ته تعذیب دې مکوا عذاب غوښتو کې چې خدای پاک ته دوی باندې عذاب راولا تعذیب ته نه کوي کانهم یوم يرون ما يوعدون گویا کې دا خلق دا نه فرمانه په هغه ورځ چې دوی وویني ما يوعدون هغه عذابونه چې دوی سره وعده کړي کیږي نو چې کله دوی هغه عذابونه بیا وویني اوس خو تعذیب کوي لیکن چې بیا هغه عذابونه وویني نو دومره سختی به وي او دومره خفګان به وي تبا وای چې دوی لم یلبسوا الا ساعه من نهار دوی درنګ نو تیر کړي وخت نو تیر کړي په دنیا کې او دارنګ په قبرونو کې الا ساعه من نهار مگر یو ساعت د ورځې تبا وای چې بس دوی په دنیا کې وخت نو تیر کړي یو منټه تیر کړي یو غنټه تیر کړي وا بیا وته داسې ښکاری کی حالانکه اتیا کاله به تیر کړي په دنیا کې او په قبر کې به سورت تیر کړي او په قبر کې په برزخ زندگی چې ته ویلې کیږي که په قبر کې څوک او کنه زناور په خېټه کې کده مې په خېټه کې اګه د مارغانو په خېټه کې خدای د برزخ زندگی نو کافرانو ته پاغې کې معذابي اغم ډیر ان وګړه زمانہ ده لیکن د قبر او د برزخ هغه عذابونه دوی ته یعنی بیا نر هغه آسان معلومیږي بدل آخرت هغه سختۍ دا غي نه سی واجب نو الله فرمایي چې گویا کې دوی درنګ نو تیر کړي الا ساعه من نهار بلاغ الله فرمایي دا قران کریم دا رسول دی دا خو تبلیغ دی کنه خلکو ته د الله احکامات رسول نو تبلیغ دی ته ویخه الله پاک احکامات رسول کا لکه علما دا الله احکامات خلکو ته رسي دا تبلیغ دی د جمعې تقریر ته کوي قران کریم ترجمه وته کوي حدیث بیانې او مدرسو کې درسونه کوي او په نورو موقع باندې بیانونه کوي دا ټول تبلیغ دی ها او دارنګ مجاهدین دا الله دین خلکو درسي په تور سره په جهاد سره په ټوپک سره مقابله کوي صوفیاء کرام اولیاء کرام خلکو ته ذکر او اذکار کوي هغه الله دین خلکو درسي او دارنګ تبلیغ والا حضرات چې څوک تبلیغ وایي په تبلیغ کار کوي هغه د الله دین خلکو درسي څوک کتابونه لیکي دا ټول تبلیغ دی ښا موازن خلق رابلی دام تبلیغ دی دا الله حکم ته خلق رابلی الله فرمایدا قران کریم رسول دی خلق ته رسوا او خلق ته دا الله احکامات را رسي فهل يهلك الا القوم الفاسقين پس نه هلاک اولېږي الله فرمایي چې عذاب نور کړي کیږي الا القوم الفاسقون مگر قوم فاسقان ته الله وی چې ایتاب باندې عذابونه راځي کنه دا په فاسقانو باندې عذابونه راځي په دنیا کې مراشي پی او په آخرت کې